बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان امید لرم چې تاسو به خیر خو به خوشاله یې چې کوم ځای کې هم یې نو الله جل شانو تاسو خاد آباد او خوشاله ساتي زما عزتمندو نن زه هغه کوی مبارک تاسو سره ذکر کوم چې کومونه او یو پیغمبران اوبس کلی دي او خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا غینه اوبه سکلی دي ورسره ډیر زیات صحابه او خپل لاړې مبارکې دغه کوی کې غورځولې دي او د قیامت ورځې پورې به دې کې چې کوم دی نو شفای دې ته وایي بیر شفا بیر چې کوم دی په عربۍ کې کوی ته وایي او شفا خو شفا ده نو زما عزتمندو ماجرا درته هم وایم او دا مخامخ کوی دی دا کوی هم تاسو وګورئ کوی رانږدې شي او دې نه ګیر چاپېره چې کوم دی نو دا د حفاظت لپاره د ټیمان غونته کې هم لګولي دي او دې ته دا د مشینان هم لګېدلي دي د نلکې دي هاخوا ټینکۍ ورته لګېدلې ده ډومبې تاسو وکته او دا کوی دی کوی د دننه نه مو ګورئ خو زه تاسو ته د دې هغه پس منظر کومه کیسه د هغه راته وایم زما عزتمندو یو ښځه وه یهودنه هغې چې کوم دی نو محبوب رسول الله وسلم ته او ورسره چې کوم دی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته په دې کوی کې زهر واچول انو چې کله محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده انو هغې لاړې مبارکې دې کې وغورځولې نو د زهرو په ځای د قیامت ورځې پورې دا به شفای او هر مؤمن مسلمان ځکه زما والده محترمه زما خورکۍ په رمضان مبارک وفات شوې وه زما د والدې محترمې د زړه مسله پیدا شوې وه زړه یووالی بند شوی و نو مونږ عمرې له زه او والده مې تللي وو نو هلته مونږ ته چا ووې چې تاسو ورشئ بیرې شفا ته هلته نو اوبه راړئ او هغې اوبو سره زمزم ګډ کوئ نو انشاءالله تعالی الله جل شانه به ستا د والدې دا مسله حل کړي هم ما هم دقه شان وکړل او الله جل شانه زما والدې محترمې له شفا ورکړه هغه وخت او دا وخت دا کال برابرېدو کې دی بیا زما د والدې زړه هغه مسله رانله نو زما عزتمندو دې ته وایي بیرې شفا تاسو زیارت وکړو دننه ما چې کوم دی نو کیمره برابر کړه او خلک چې کوم دی ډېر تعداد سره راځي بسونه ودرېږي دلته نه کینونه علي چې چا سره کیني چې چا خپل بوتل یا کین نه وړي هغه صحیح ده ګینې نو دلته نه کینونه اخلي او په دغې نیت باندې چې کوم دی نو اوبه وڅکي او د دې اوبو ډېر ښکلی ذایقه ده چې یو ګیلاس وڅکې ته واچې بیا اسکم بیا اسکم او دې سره بل دا کوی دی د دې تاریخ کسې ذکر نشته خو دا وایي 200 کاله زوړ کوی دی بس هسې چې کوم دی نو خلکو د خوند دپاره او لکه اوبې ښکلې دي نو په دې وجه خلک سکي ګینې دا د دې اهمیت نشته د دې تاریخ کې هم څه ذکر نشته نور هم څه اهمیت نشته رش مش پې ډېرې دغه تاسو کتی شئ د دې نه مخکې چې کوم کوی و هغې کې مشینان هم لګېدلي دي او ورسره چې کوم دی ټوټۍ هم لګېدلي خپه کلاره رش مش پې ډېرې خو لکه ترتیب سره کار دی نو ځکه رش نه ښکاري او په دې باندې چې کوم دی نو ټول بوکې ورته غورځوي د پاسه پې ولاړي او ساجیبه غونته کې کاري که نه نو دا شی زما ډېر خوښ نه شو په دې نه ما اوبه راوانغستې او هغې وروستو چې کوم کوی و نو هغې نه چې کوم دی نو اوبه راواغستې او هغه مې استعمال کړي نو د الله جل شانو فضل و کرم سره الله جل شانه زما والدې محترمې له چې کوم دی نو شفا ورکړه دلته وګوره دا تاسو کوی کتی شئ خو دا هم چې کوم دی نو څه دغه نه دی ډېر خاص کوی نه دی د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان